یو کس وایي چې ما اورېدلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب نامه په 5 پوښتو پورې یادول فرض دي. نه فرض نه دي، لیکن د خپل پیغمبر سره تعلق د هغې دا تقاضا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان، اولاد، بیبیانې، مور او پلار دا د یو مؤمن یاد وي. بل تپوس کړی دی چې سوره واقعه د ماښام په 6 رکعاتونو اوابینو کې افضل ده او که بیا اوابینو نه بعد افضل ده. د دې په باره کې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه نه دي فرمایلي، او چې کوم څیز په حدیث کې نه راغلی د خپل ځان نه تعیین کول چې زه یې وایم او ته یې کې دا بدعت ګرځي. نو که په مونځ کې وی هم دې خوښه ده او که د مونځ نه پس وی هم. یو کس تپوس کړی دی چې رومیس او رومیسا دا نوم کې خل جایز دي که نه، او دا نوم کې خوښ صحابه کې وو، او رومیسا وایي سا سره دی او که سواد سره دی. نو رومیسا سا سره دی او رومیسا سواد سره دی، دا دواړه شته. یو کس تپوس کړی چې د عمرې مسنون طریقه څه ده او احرام د کوم ځای نه تړل پکار دي. د عمرې تفصیلی طریقې بیانولو دغه وخت نه دی، منبر نه نشي بیانېدی اوس. البته په عمره کې یو څو څیزونه دي، یو احرام تړل، یو طواف، یو د صفا مروه په منځ کې سعی، او یو حلق د سر ویښته اغشتل. دا 4 څیزونه دا عمره کې ضروری دي او د دې تفصیل زده که. بل تپوس کړی چې احرام کوم ځای نه تړل پکار دي. احرام د میقات نه تړل ضروری دي. میقات دا د حرم شریف نه غیر چاپیر حدود دي چې په هغې باندې د احنافو په نږدې بغیر د احرام نه پورې وتل جایز نه دي. چې څوک پورې وته نو په هغه باندې جرمانه او دم راځي. نو هغې نه مخکې او اوس نن سبا چې ته ځې نو په هوایي جهاز کې ځې نو ته میقات نشي لیدی. البته په جهاز کې اعلان وشي او کله هغه اعلان هم ونشي، تا ته وایي چې نیمه ګنټه پاتې ده میقات را روان دی. نو د هغې مطلب دی که چېرې تا د عمرې نیت نه کړی نو اوس یې وکړه. هسې احرام تړل وایي څه ته د څادرونو ته احرام نه وایي. دا څادرونه چې دي دوه یو لاندې یو باندې دا د احرام څادرونه دي. او احرام پوره دې ته وایي لکه څنګه چې په مونځ کې مونږ الله اکبر ته تکبیر تحریمه وایو، نو احرام او تحریم دا دواړه معنا یوه ده. دغه رنګې په عمره کې او په حج کې نیت پسې تلبیه ویل دا احرام دی. نو یو څادرونه تړل په احرام کې دي، او دویم نیت کول. نیت چې یا الله زه عمره کوم تی راته اسانه کړي او قبوله کړي. او بیا دې پسې دریم شی هغه لبیک اللهم لبیک دی. دا لبیک چې دی اووې دې سره ستا احرام وتړلی شو. دا تړلو نه مراد دا دی لکه مونږ وایو ما نیت وتړلو، زه نیت تړم، نیت وتړه. د هغې نه مراد دا نه دی چې څه پړي مړي سره یې تړې، بلکې تړلو نه مراد دا دی چې په زړه کې عقد وکړې، غوټه وکړې. دغسې احرام دې ته ویلی. د خپل کور نه چې ځې نو څادرونه ځان نه تاوولی شي. البته دلته نه نیت کول نه دي پکار، ځکه چې د جهازونو پته نه لګي. مونږ چې تلو نو 6 کسانې د ایرپورټ د چکن د ځای نه واپس کړل پس خبره باندې. نو بیا چې سړی احرام تړلی، بیا احرام بغیر د څاروي د حلالې نه چې هغې ته دم احصار وایي نشي سپړلی. یو کس وایي چې ما یو کور په کرایه نیولی دی، مالک مکان تقریبا 20 یا 22 کورونه دي، د دې بجلی 1 میټر دی. دغه میټر یو کور ته ورکړی دی، باقي کورونه یې د غلا بجلي ورکړي دی. چې بیل راشي نو دغه په ټولو کورونو تقسیم کړي. نو موږ په دې په غلا کې شریک یو که نه؟ نه ته په غلا کې شریک نه، خو چې کله تا ته پته چې دی داسې کار کوي نو ته ورته ووایه. او باقي که بوج په 1 میټر باندې راځي او د دې میټر نه بجلي تقسیمېږي او د بند کړي نه، نو میټر خو خرچه جوړوي که یو کور یو که 10 کوره وي بیا ټیک ده. یو کس وایي چې زما خر کورنۍ په ودونو کې ډمان تماشې دا ډېر زیات خوښوي. په داسې پروګرامونو کې زه دعوت هم نه قبلوم او نه کینم او ښځه هم نه پرېږدم. آیا دا زه ټیک کوم او که نه؟ او ټیک کوي. چې کوم ځای کې خلاف شرع کار وي په هغې کې یو مسلمان ته شریک کېدل نه دي پکار. خو دغه وخت کې دا ویل پکار دي
چې کس ته وایي چې وروره خفه نه شي یا لالا یا کاکا یا ماما زه چې نه شریک کېږم د هغې تا سره مې ورانې نشته د هغې وجه دا کار ته کې نو ځکه زه نه راځم نو چې دا خبره دې وکړه نو کېدی شي چې هغه د دې نه واوړي یو کس وایي چې زما ورور مونځ کوي نو په تشهد کې التحیات کې دی خطا کېږي نو په هغې کې ځان ته موبایل کېږي نو په هغې کې تشهد او التحیات وایي نو دا ټیک ده نه دا نه ده ټیک دې سره مونځ ماتېږي فاسدېږي یو کس تپوس کړی دی چې کله د وړو بولو د ځای نه سپینه ماده راوځي او هغه منی نه وي نو هغې سره غسل واجبېږي او که نه هغې سره غسل نه واجبېږي کومه ماده چې منی ده د هغې د راوتو نه پس عضو مخصوص کې فطور راځي او چې کله دا فطور را نشي نو دا خاص اوبه دي دا الله جل شأنه د انسان په بدن کې د بولو لپاره پیدا کړي چې د بولو د تیزابیت نه سړی محفوظ وي هغې راوتو سره اودس ماتېږي او غسل نه واجبېږي بل تپوس یې کړی دی چې د جنابت په حالت کې یو کس په بل چا سلام اچولی شي او که نه او د جنابت په حالت کې سلام اچولی شي د الله ذکر هم کولی شي د قرآن پاک د تلاوت نه علاوه د قرآن کریم د تلاوت نه علاوه قرآن پاک تلاوت نشي کولی بل تپوس یې کړی دی چې یو ځای کې زه 3 مونځونه ورکوم ماسپښین مازدیګر او ماښام او یو ځل ما د ماښام په یو رکعت کې 2 آیتونه د قرآن پاک ووی یعنی 3 مې پوره نه کړل نو زما مونځ وشو او که نه او مونځ دې وشو په یو آیت هم مونځ کېږي فرض لیکن بهتر دا چې سړی واړه آیتونه وي 3 آیتونه پوره کوي چې 2 آیتونه چا په رکعت کې ووی نو مونځ یې وشو یو کس وایي چې رشتہ دارانو سره په تعزیت کې سړی ناست وي ډېر اوږد نو په هغې کې فضول خبرې او گپ شپ وي آیا دا صورت بهتر نه دی چې تعزیت سړی وکړي او کور ته لاړ شي او بیا په جنازه کې شرکت وکړي اگر که په دې باندې هغه رشتہ دار ناراض وي جواب یې دا دی چې یو چې کله مړی پروت وي جنازه لا نه ده شوي دغه وخت کې د یو مسلمان ذمه داري څه ده هغه د مړي تجهیز او تکفین یعنی مړي ته غسل ورکول مړي ته کفن ورکول او مړي ته قبر کنستل او مړی په کفن کول او بیا جنازګاه ته رسول دا ټول کارونه واجب دي که د مړي رشتہ دار وي دا کارونه کولی شي خو ټیک ده او یا دې کې بعضې کارونه کولی شي او بعضې لکه د قبر کنستل شول نورو خلکو ته پکار دی چې په حجره کې په لاره کې د ګپ شپ لګولو تعزیت لپاره د ناستې په غځای باندې دغه کار افضل دی چې ته لاړ شه قبر ته قبر وکړ په ښار کې نن سبا په بیه قبر کنستی کېږي په کلو کې چې کوم دی نو د خلکو په تعاون سره امداد باهمي سره مسلمانان دی مسلمان کورنۍ سره دا کارونه کوي دا کارونه د جنازې نه مخکې د کولو دي نه دا چې ته کښېنې البته ناستې هغه وخت کې دی چې ته پوهېږي چې کېدی شي زما ضرورت پیښ شي ما ته څوک ووایي چې د غسل طریقه څه ده نو ته ورته طریقه وښیه کفن طریقه څه ده ته ورته طریقه وښیه او دا طریقې زده کول ضروري دي دا د جنازې نه مخکې کارونه دي او چې کله جنازه وشوه جنازه کېږي نو جنازه کې شرکت ضروري دی او چې کله جنازه وشوه بیا تدفین پورې ناستې ضروري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره رضی الله عنه راوي دی چې کوم یو سړی جنازې سره لاړو او مونځ د جنازې وکړو او دی واپس رالو فله قیرات نو دته یو قیرات اجر دی قیرات د زرګرانو وزن دی او بیا فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو قیرات د احد برابر دی او چې چا مونځ وکړو د مونځ نه پس بیا د مړي تدفین پورې ناستو نو فله قیراتان د دپاره 2 قیرات اجر دی یو قیرات د احد د غر عمره دی یعنی د احد 2 غرونه چې یو ځای کې 2 ځله نو دا کارونه د کولو دا دي چې کله تدفین وشو د هغې نه پس مړي سره تعزیت یعنی هغه ته تسلي ورکول له صبر تلقین کول یو ځل ناستې دغه کافي دی بیا بیا کېناستل نه نو دا یو ځل ناستې دا په تعزیت کې راځي او دا اوږد بحثونه چې کېږي دا فضول دي بلې لیکلي چې په ختم قرآن کې شرکت کول پکار دي که معذرت کول پکار دي
ختم قرآن د ایصال ثواب د پاره ټیک دی، لیکن بیل بیل چاته وای چې تم وت ایصال ثواب کو تم وت کوا خامخا غونډول په هغه ځای کې دا ضروری نه دی. یا تعزیت ته خلک راځي او رکوع وای نو دا ټیک نه ده. دغه وخت کې بعضې سړی به تعزیت کول غواړي، هغه به زر تل غواړي او د قرآن پاک رکوع کاری صاحب شروع کړي د چې دا ختمي نو هغې باندې ډېر وخت لګي نو خلک تنګ شي. او د ټولو نه غټ نقصان دی ځیب کې دی وخت کې دا دی چې د انسان په زړه کې غلط خیالات راوچتي. د قرآن کریم په باره کې که چېرې دا غلط خیال راوچت شو، دا سړی اعتقاد جوړ کړو نو دې سره کفر ته وځي او دا کفر ته د هغه سړي په وجه وځي چې څوک ځکه چې د بولو تکلیف دی، دا د شوګر مریض دی، د بازار ته روان دی څه شی اخلي او دلته تا اوږده رکوع شروع کړي ده چې د کله دی کېناستو او اوس پاسي نو هر یو به ورته ګوري چې دا فلان کې ډنګړې ګوره د قرآن پاک په تلاوت کې پاسېدو. نو دغه وخت کې چې د هغه په زړه کې کوم خیال تېرېږي او دا خیال عقیده جوړه شوه نو دی کفر ته وځي او دا د دې خلکو په وجه باندې کفر ته. نو دا سیزونه دې ټایم کې پرېښول پکار دي. قرآن پاک تلاوت لوی عظیم تقرب دی او د دې ایصال او ثواب کولی شي، خو پیل داسې ټایم کې وکړه چې د قرآن تلاوت وکړه یا الله د دې اجر فلانکي ته ورسي. یو کس تپوس کړی چې اکثر په کور کې د کور زنانه د جمعې په شپه باندې صفاخه کې او په هغې باندې لاس اوچت کړي. دا د زمانو راسې دغه ترتیب را روان دی او زنانه منې کېږي نه، خصوصا د بوډۍ لاس اوچت کړي او په کټوۍ په دې ځای باندې هغه لاس هم راکاږي. ته به یې د لاس کې څه شی نښتی او هغه دې کټوۍ ته لاړو او بیا چې کوم دی نو په خپله کښېني بچو د مخې ته کښېږي. نو چې کله ته ایصال ثواب کې د هغې بهتر طریقه دا ده چې کټوۍ په حقه په زړه کې ووایه چې یا الله لاس مو اوچتو، یا الله د دې دا زه خیرات کوم، صدقه کوم او د دې اجر فلانکي ته ورسي، زما مور ته زما پلار ته. او بیا دا کټوۍ فقیرانو ته ورک، په ښځو او په بچو خو هر وخت یې پړې هغوی ته خو به یې ورکې که ته لاس اوچتې او که نه اوچتې نو چې بل چاته یې ورکې نو هغه صدقه شي. دا هم صدقه ده، سیوایي شی، لیکن خرچه باندې خو سړی پړ دی. یو سیوایي شی راوړو نو هغه په هغې هم صدقه کړي. نو اصل دا ده چې په زړه کې نیت وکړي چې یا الله دا ما په حقه زه دا اوس فقیرانو ته ورکوم، دا مزدوران دي هغوی ته مې کېوښه، دا لاروي په دې لار تېرېږي، دا فلانکي ځای کې غریبانان دي، زمونږ په ګاونډ کې دا غریبانان دي وس طاقت یې نشته دی، هغوی ته یې واستو نو دې اجر ورته رسي. یو کس وایي چې زمونږ په کورونو کې دا رسم دی چې کله د زنانه ماشوم په خېټه شي او سپوږمۍ تندر ونیوه یا انور نو دغه زنانه به نه څه خوري، نه به بهر ته وځي، نه به دروازه بندوي، نه به ګوري چاته. آیا دا ټیک ده که نه؟ دا د جاهلیت د زمانې رسم دی، رواج دی، دا غلط دی، سخته ګناه ده، دې نه ځان ساتل پکار دي، دا زنانه منې کول پکار. یو کس وایي که چېرې یو انسان باندې دروغ او تهمت لګېدلی او هغه په خلکو کې شرمنده شي نو هغه ته څه کول پکار دي؟ دته دا کول پکار دي چې دا تهمت د ځان نه لرې کړي. دی وایي چې دا دروغ دي، ما دا کار نه دی کړی، دا دروغ دي، ما دا کار نه دی کړی. د خپل ځان نه تهمت لرې کول دا ضروري دي. یوسف علیه السلام قرآن پاک کې تذکره ده، د عزیز مصر ښځې په تهمت ولګولو، یوسف علیه السلام وایي چې نه، دې مطالبه کړې وه، زما د طرف نه هېڅ قسم مطالبه نه. یوسف علیه السلام الله پیغمبر جوړ کو، هغه هم د خپل ځان نه تهمت لرې کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اعتکاف ته ناستو په روژه کې په جماعت کې، بیبي ورڅخه راله، چونکې کوټګۍ نږدې وي، جماعت په څنډه کوټه وه او دا جماعت دی، په جماعت کې معتکف جوړ شوی. بیبي تله کور ته نو د الله رسول ورسره تر جماعت اخري څنډې پورې لاړو. یو دوه کسه انصاري صحابه جماعت ته راننوتل، هغوی ته یې اواز کړو چې دا ګورې فلانکۍ وه، د تهمت ځان نه لرې کول چې ګورې پردۍ ښځه نه ده، زما خپله ښځه ده. د الله رسول هم دا لرې کړ، ځکه چې ته تهمت نه لرې کې نو د خلکو زړونو کې به شکوک و شبهات پیدا کېږي. بل مسلمان زړه ته چې د شک شبه وغورځول او ستا د عمل په وجه وغورځېدی، ته هم په دې کې شریک. نو چې کله درکې یو جرم نی، غلا دې نه ده کړې وایه نه مې ده کړې، دلیل د سره نشته دی، خو دا خو ویلی شي. زنا دې نه ده کړې وایه نه مې ده کړې، پردي کور ته نه یې تللی وایه نه یم تللی، دا کار مې نه دی کړی.
خپل ځان صفائی کول پکار دي. یو کس وایي چې زما خور وفات شوی دی او د هغې په ذمه 12 روژې دي، اوس هغې ته څه کفاره، د هغې څه کفاره ده؟ د هغې کفاره اله ده، هغې باندې فدیه، دې ته فدیه وایي چې کله هغه ژوندی وه او هغې سره مال و، هغې وصیت کړی چې زما 12 روژې دي، زما د طرف نه زما په دې مال کې دا ورکړي، او که چېرې دې مال نو پرېښی، وصیت نو کړی، نو دا واجب نه ده. لیکن رونو ته پسماندګانو ته پکار ده، بهتر دا ده چې د خپل خور غاړه خلاصوي، نو د یو روژې په سر باندې د سرسایې په مقدار باندې ورکړي. مثلا 2 کیلو اوړه د فقیر ته ورکړي د یو روژې په عوض کې. یو بل تپوس یې کړی چې زما په ذمه د قسم کفاره ده، دی جدا جدا دا کول پکار دی که یو سات یو ځای به نیسي. دریم، یو ماشوم د خپل نیا نه پیسې پټې کړې وې، اوس دا ماشومه لویه ده، ښځه ده او هغه نیا فوت شوي ده، اوس دا څه وکړي؟ دغه پیسې د هغې وارثانو ته ورکړي یا د هغې په نوم باندې صدقه کړي.